الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. کلم چې یو حق خبره یو ځای کې بیان شي نو خلق پدری کې څوبانی شي. یو هغه چې هغه دا خبره د الله او د الله د رسول دا ومني. دیم داوی یعنی ښکارا دا لومبي خلک هغه چې ښکارا وایي چې یاو مونږه منو. دیم هغه ښکارا وایي مونږ نه منو. درې مډل هغه چې هغه پټه ده، هغه بیړ ته ګوري، ډلې ته ګوري چې خلک ډیر دي کم طرف ته، منون کې ډیر دي کنه منون کې کنه منون کې ډیری هغه سره ښکارا وته وایي چې مونږه تاسو سره یو. هغه منون کو ته پټ پټ وایي چې الکه مونږ تاسو سره یو په دې تراسي. او کچرته چې منون کې ډیر شي نو منون کو سره ښکارا وته وایي چې تاسو سره یو، او نه منون کو ته پټ پټ وایي چې مونږه تاسو سره یو. او حقیقت دا دی چې د یو سره نه. मेरे साथ है तो मेरे हैं, तेरे साथ है तो तेरे हैं. हकीकत में न मेरे है न तेरे. ज़रा सी खलक दी तो वही मुनाफिका. ख़कारा मनून की मोमिनान, ख़कारा न मनून की काफिरान. और दा दो पड़क चिदी पट पटोने चिकई दा मुनाफिका. हमेशा दा सिकीगी. और दा सिर्फ द दीन मुतालिक खबर नहीं که یو ځای کې اصلي مثال یو جرګه ده، یو فیصله وشوله، نو هغه فیصله څوک ښکاره ومني، څوک ښکاره ترې انکار وکړي، مړه دی څه ووایي، څه فیصله یې وکړه، او څوک پکې د امنیت والا شي. دې خوا سره مې هاخوا دغه ډبل سټینډرډ کېدل، دوه مخه کېدل، دو پړک کېدل، دا دومره خطرناک چیز دی چې د دې ذکر الله پاک بیا ورپسې دی پوره رکوع کې کړه د منافقان. او کوم چې ښکارا کافر دي دا غي ذکر دی ځای کې دی دوه آیتونو کې ښکارا کفار، ښکارا نه منل. او بیا په دې کافرو کې صداسي چې نه مني، خدا چې نه مني وي زما سمجھ څنګه راځي یاره دا د څنګه فیصله وکړه، څنګه خبره وکړه. او کوشش کی کچرته کې دا خبره سمای نو زبې ومنه. او یو داسې کافر وي چې هغه ته خپه دی چې زمون خبره غلطه ده او د مخالف دا خبره بالکل سچ ده، داغه باوجود نه مني، هغه ته وي زیدي کافر. نو دی آیتونو کې غزدیان کافر ذکر کوي چې هغه د سره هر څه خبر دي خو لیکن وې ایمان باندې راځي. موږ څوک د خپل نه اړول نه شي، هر څوک یې موږ په خپل خبره باندې لاړو قائم دي. دې ناړي ګناه نو هغه قسم کافر په دې کې ذکر لکه ابو جهل شه. رب العالمین ته پته و چې دا کس ایمان راوړي نه، امیہ ده دې بیمان دي د دنیا، ابو لهب ده بیمان دي دنیا سره د دې چې هر څور کا کار معلوم. بیا دا کفر اصل کې پټول ته ویل کی
دا خلک گویا چې هغه ایمان هغه حق خبره پټه کی خارې په واچي او هغه انکار هغه راځي باطل هغه راځي. لکه مثال په تور باندې څنګه هغه قوم جواب کړو سواء علینا او عصا لم تكن من الوعید، کته مونږ ته نصیحت کوي او کنه کوي برابر ده، مونږ سمې ګنا. یو زوی د پلار ته وای، یو استاد یو شاګرد دی استاد ته وای کډیر راته لګي کنه خبره دلمنم نه نو د سر بیا سکی د چانس نشته اینم دا کومه خبره کې چې سره لګیا دی په دغه وخت کې د دامنی نه بعضی کسانی هغه دا وای چې تاسو په حق یې او تاسو جنت ته ځئ، نو زه د سر جنت ته نه ځم، زه جهنم ته ځم، خو تاسو سر جنت ته نه ځم. کېدې شي چې دا خبره تاسو بعضې چا نه اورېدلې، تاسو یې که په حق یې او تاسو جنتیان یې تاسو جنت ته ځئ، زه جهنم کې ښیم خو تاسو سر جنت ته نه ځم. دا چې خلکو صبر کوي. خو دې آیت کې ما او استاد لپاره یو ډیر ښه خبره شوې ده. ټیک ده هغه چې هر څه غواړي هغه ځان جهنم ته بوزي، هغه څه کوي، هغه دغه مسله ده. خو ستا مسله دا ده چې ته به دغه د اصلاح کوشش کې لګیا یې. خصوصا اوس خو مونږ ته پته یې نه لګي چې رقم یو داسې کافر دی چې هغه باندې الله مهر وهلی دی او هغه به چېرته کې دنیا کې ایمان رانه ځنګدن ما وخت کې به راړي خو بیا قبلي کې نه، قیامت کې هم راړي خو بیا قبلي کې، دنیا کې به ایمان مونږ ته نشته. ته چاته پته شته داسې ټیسټونه اوسه پورې نه دي ایجاد شي. هسې خلکو پته لګي د چا د شکل نه پته ولګي، باډي لینګویج نه پته ولګي، دا کس څه کوي، د ګرځېدو نه پته، د هغه د خبرو نه پته لګي، چال ډال نه پته لګي، د کردار وغیرہ. خو د دې ایمان پته چېرې د یو کس ایمان به چرې رانړي دا څوک نشي. نو مقصد دا دی چې د نورو خلکو کنټرول ستا په لاس کې نشته، ستا خپل کنټرول خپل لاس کې شته. نو ستا ذمہواري دا ده چې ته به وعظ کوې، ته به نصیحت کوې، ته به خیرخواهي کوې، ته به دا غواړې چې بل کس دی په سمه لار باندې راشي. ته به دا نه وایې چېرې دا غوړ منګي دي، دا نه سمېږي، دا د سپي لکۍ دي، دا به که 500 کاله په نچه کې کېدي بیا راوباسي بیا هم کږی. ته به دا نه وایې چېرې دا خواڅې ګمبد ته کاڼي ویشتل دي، او ته به دا نه وایې چې دا خواڅې هغه مونډی دي، که چېرته ماته یې نو ته به ستا دې تندي له راځي، مونډی ستا دا تندی وایي. داسې خبرې ونه کوې. بس ستا کار دا دی چې ته اصلاح کار هغه جاري ساتې، ته د خلکو اصلاح کوه، هغې سره به الله پوهېږي. دې ځای پورې په دې خبره ورسېدې که نه؟ دویمه خبره ده دا علم چې دی داسې بنیادی علم چې انسان په جهنم نه بچ شي او جنت ته ورسي. د درجاتو خبر نه کوو چې یعنی درجات بنیادی چې بس جهنم نه بچ شي او جنت ته ورسي. نو دا یو مسله ده چې دومره علم د انسان په دې ذهن او زړه کې الله پاک ایښی وي. که تاسو ونه لوستلو، که تاسو کتاب پڑھاو نه کړو، تاسو بیان واو نه لیدو، دې خبرې ته سوچ وکړئ. مثال یو ماشوم دی، هغه بالکل چرته کې ځنګل کې یو ځای کې هغه پیدا شو، ځنګل کې رالوی شو، 40 کاله تیر کړ دغه
هغه ته پته نشته ولیکن کې دې شي هغه بیا داسې معاشرو ته لاړ شي څه ګناهونه وغیرہ کوي خو لیکن هر ګناه هغه وایي چې دا کار ښه نه دی دا کس چې تر رانیوي او ټکای او وجنې دا ښه شی دی او وایي نه دا ښه کار نه دی دا د کور ته د چا کور ته دانګي او غلاتې کوي او هغه خلک د هغې نه هغې باندې ډاکه لګوي دا ښه شی دی تا چې د دې بوټي نه چا میوې نه دي را شکولې او ته وایې چې د پلانو را وشکولې دا ښه خبره ده هغه وایي چې نه دا ښه خبره ده کېدای شي نوم ولا نه ورځي چې دې ته دروغ وایي خو هغه وایي چې نه دا خو غلط کار دی نو دا دته چا وکړ دا مرغۍ چې واړه واړه بچي او دوی سمدستي بیا الوزي او هغه مرغۍ چې د لوتو دي نو هغه هم کویږي چې موږ له لوتل دي او هغه مرغۍ چې هغه د دریاب دي بطخې وغیرہ هغې ته هم پته ده چې موږ دریاب کې چې دی هغه لامبو وهلی شو دا څاروي څنګه چې دی نو سمدستي ورته ځای معلوم وي چې کوم ځای نه موږ ته دود میلاوي نو چې حیواناتو له الله دومره ورکړی دی سمج نو دا چې ځان په سم کې دومره خو بغیر د بیانونو نه سم شه بغیر د مطالعې نه بغیر د کتابونو پړاولو نه سم شه دا چې کتابونه دي پړاول دا چې بیانونه اورېدل دي دا خو دې دپاره دي چې درجات دي اوچت شي دا خو دې دپاره دي چې ستا علم سوا شي مقام مرتبه دي سوا شي دا صحیح کېدل چې ګناهونو نه ځان وساتي او نیک اعمال کوي هغې دپاره خو څه د زیات علم ضرورت نشته خو ستا فطرت کې الله ایښي دي په دې خبره باندې څوک پوه شي کله کله زه داسې خبر وکړم چې دا یو پوره کتاب پې لیکلی شوي او په هغې باندې بحث شوي چې یو طرف نه بل طرف نه چې نه داسې نه ده هغې وي داسې ده دې ته اوس ته خلاصه ووایم په اسانه باندې چې تاسو پې ورسېدئ که نه په دې خبره باندې کوم چې توجه والا کسان هغې ورسېدلي سویله ته په دې خبره ورسېدې یعنی داسې علم چې ته پې دنیا کې د بل سره د ظلم نه ځان بچ کړي ګناهونو نه ځان بچ کړي ته پې جنت ته ورسې جهنم نه بچ شي دور علم الله رب العالمین د انسان د زړه او دماغو کې مخکې نه اچولی خو لیکن څه چلو شي چې کله مور او پلارو لګي او ماحول لګي دغه ماشوم د فطرت چې دی دا ولا دباو کی او بل طرف ته واړي هغه دغه سپری خودلی شي هغه به صحیح روان خو لیکن معاشره یو قابل خوا غیر روان نن سبا ذهنونه دماغ زمادي خو کنټرول کړي بل چا وي دماغ وتای کنټرول کړي بل چا مختلف نظریات مختلف سوچونه مختلف عقاید مختلف رسم و رواج باغی کی براگیر هم باغی مطابق به سوچ ہے چې دو تن انختی مثال په توګه سي دو تن انختی دي یو پښتون دی یو پنجابی دی نو ته څه کوي ګوړه وي چې ما سره شي ته چا سره کېږي دا تاسو نو ایزا دو تن انختی دي یو د خپل دی یو پر دی هغه دواړه وایي چې راشه ما سره شه چا سره کېږي خپل سره دا خو ته په حق یې څوک ګوري حق د چا رور سره څوک انختی پلار سره انختی ډایرک ورځي او په تپوس مپوس نشته دی کېدای شي پلار یې چې دی نو هغه دکان شو کو کېدای شي هغه رور یې چې دی نو هغه د ماشین ته لاس اچولی او بس ډبری مبری ولا کلاو کړي تخته وي او هغې راګیر کړی دی وال ډبو یې پې شو خو دی ورغلی دی ځکه رور یې ولا رانیولی بس هغه شروع شو په هغې بل باندې
تاسو پوښتنه نشته اسلام مونږ سوې تاسو به حق سره دي دې داسې اسلام باندې عمل کول داس او جب به موږ وو موږ کې عمل کول دې اسلام ته بیا هغه ځای کې وګورئ چې په حق باندې مقصد دا دی چې کوشش کوئ چې د الله او د الله رسول کومې خبرې دا صفا خالص خبرې دي دین او علاوه چې څومره څیزونه دي تاسو له خپل مفاد خپل فائدو لپاره تاسو دماغ کنټرول کوئ تاسو زړه کنټرول کوئ تاسو نه خپل مفاد چته خپل فائدو چته رسمونو رواجونو کې هغه د یو علاقې یو مفاد یو فائدې چې یو رسم ډیر مده رواني او چلی خلک پکې غوښه مخې وخوري او له خوشالیان یو کې چغې مخې وای د ټولو یو مفاد نور پکې تشته نو د غلامانو به الله پاک راو باسي مونږ ټول هر قسمه غلامانو او چې انسان د الله شي او د الله د رسول شي ان الذين كفروا يقينا هغه کسان چې کفر کړي دي سواء عليهم برابر دا پاغي باندې انذرتهم كيريت ديلرا ام لم تنذرهم يا نيريت ديلرا لا يؤمنون دی ایمان راوړي دایونو چې سواء عليك برابر د پتا باندې کته یې کنه یار نه کته خلق تواضع او نصیحت کین نو تاسو ثواب ملاوي کنه کې نو ثواب نه محروم کی ها داسې بدبخت خلک کی کاغه ته بیان کوي کنه کې هغه د برابر داغه سميږي نه هغه منی نه ستاسو پر یو شان خبر نه تعالی خو چې ته خبره کوي تعالی الله ثواب درکړي کو دې نه کړه نو ثواب نه محروم کی خبره کوا ثواب بتاتا ملاوي خدا ثواب چې دې د کې دې ته وګورئ ثواب په دې باندې نه ده چې تا مثال حق بیان کو او چاو منو نو تا ته ثواب ملاوي شي کو نه منو ثواب نه ملاوي مثال په تور باندې یو ځای ته لاړ الته کې 1500 کسان دي تاغي ته بیان وکړو چاوم د سره خبرونه منل یو کسمونه منل 1500 کسان یو کسمونه منل خو تا چې کوم حق بیان کړی داغه حق بیانولو ثواب تاسو پورا ملاو شي که چاو منل او کو نه منل ذکر دلته خلق په حق کې برابر ده کته یې راي کنه راي کوم چې زديان خلق دي لا يؤمنون د ایمان نه راوړي انذار دي ته اعلام مع التخويف یو سړی له خبرداري ورکی او ير ولوم ورکی لکه مثال یو کس ته وای ګوره شراب مسکه شراب د وجه غصه کې راغلي طلاق بور کې شراب د وجه کور کې جنگ جګړه کې شراب د وجه دماغ باندې کار نه کی پردې زنانه علاج کوه چي ځان له بکار وګوري بل ودل کوپړې الو جوړي شراب د وجه بغاړې تیز غلې او ځان بوم تبا کې بل بوم تبا شراب د وجه تماشه به راغستي او لار کې به فایرینګونه شروع کړي څوک به ویش خزه بار وخت هغه تنگ بشیدنه لاړ بشیدنه مثال شراب د وجه ودا بیماری در باندې مازغه بدی ګونګش او ته شراب دالي او د دې دا نقصانات دي نو خبر دیم کو او یاره دیول مور نو شریعت خلق منه خبر کړیوم دي چې دا څه دا زنا ده دې ته زنا و د دې سزا دنیا او آخرت کې ده دا پلانې دې ته غیبت وای د دې سزا دنیا او آخرت کې ده غلا ده غلا دې ته وای د دې سزا دنیا او آخرت کې ده هر نبی خلق چې دې خبردار کړي دي او یاره علماء ور کړي ده چې وردا کار ده او کدی دې خلاف کوی نو دا سزا ده دیو جنا کله چې عذاب به بیاراله نو اخ کی پیغمبر چې هغه پیغمبران د بلار پشانی
په قوم باندې ډېر شفقت کوي ډېر رحم کوي او هغه بداوي چې فكيف آسى على قوم كافرين نصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين ما خصتاس خدير خیر خوای کولا کله چې غیب آزاد کې بیا چغیواله نو پیغمبر وې ما تاسو ډیر خیر خوای کولا تاسو خیر خوای نه خوولا اوس زسله غمو کوم سره خفګا ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم مهر لګول دی الله په زړونو د دی باندې او په وګونو د دی باندې سلکړي دی الله زړونو د دی او وګونو د دی وعلى ابصارهم غشاوه او د دې پسترګو باندې پرده دا ولهم عذاب عظیم او دې د پارا لوی عذاب دی ګور اول ول الله پاک زړه راګیر وګونه ول راګیر یعنی کله چې د ځل الله پوی لور کړی دی انسان لا او دې په پوه نه اخري حق پاګې باندې ځان نه پوهږي دا وګونه حق اورېدو د پاره دا سترګې حق لیدو د پاره دي نو چې کوم مقصد الله درکړي ته نه کین الله دې لبن کی مکمل بیا به ته په هر څه کې د دنیا خو چې صد پر الله درکړي هغه کار په بن شي ختم شي او ګوره مہر څه ته وایي لکه پیپسی بوتل له کپنیانو کې بوتل په مخه په پټه باندې رواني او یو ځای کې شربت پکې ډکیږي بل ځای ټک ټک ډکنا په د پاسه ورځي ډکنا شو په ولګي د بوتل باندې دا بوتل چې د نو څو الټا کوي اړوي راړوا هغه نه څه شي خارجي دي باغی باندې یو ډرام وبوا چې هغه ته دنه سزینه یعنی نسی څه بهر راځي او نو ته دنه سزي نو کوم ځل باندې چې الله مهر لګي دا څه یو کنټینر تاسو اکثر ګوري کنټینر چې سیل شي بیا مقصد څه اوس پته نصر او باد دی او نه به تنور ته دنه کوي بس سیل شي دا چې سورہ څه دل نه هغه ځای کې بقول لګي نو کوم ځل چې سیل ک الله پاک مهر په لګي دا تا پکړې شو هغه نه بهر څنګه راوځي هغه ته بدن نه وسنه بهر دن نسدي کفر دے شرک دے منافقت دے ظلم دے بے-حیائی دا حسد دے کینه دا بغض دے دا مختلف گندگیانی دی هغه ګن بتی بهر راوځینا او د الله خبره د رسول خبره د محبت خبره د همدردی خبره د ترس خبره د رحم خبره هغه بدن نه وردینا دا چیزونه وردی بنا خبدن نه دی بهر ګن به بهر راوځینا بد به بهر راوځینا زړه دې بنش مہر په لګي دا تالش نه لله په دې مہر په خبره باندې څوک پوښوي غټ عذاب دی الله پاک دې ټول بچو ساتي بیا د داسې کس چانس نشته چې هغه دنیا کې ایمان راړي بس لاړ ګرځي به ما تاسو هغه پرونو چې څه خلک به دنیا کې به ګرځي او یو ګناه به پني او څه خلک داسې چې هغه دنیا کې ګرځي اوس نه جهنميان ولهم عذاب عظیم بیا وګوره دا کوم خلک چې حق نه نفرت کوي حق سره د دې خلکو اول په دې ذهن کې او زړه کې بغض او نفرت پیدا شي دا حق والا سره زړه خراب شي زړه کې ګن راشي دا یا ساتي دا غصه چې کله پچاتو نه باسي دا غینه نفرت جوړ شي کوم خلک چې پچا باندې غصه کول غواړي خو کول نشي توجه نه ماغینه نفرت جوړ شي نفرت چې دا د غصینو زیات خطرناک شي نزلونو کې اول خرابې راشي دماغ کې خرابې وایرس راشي وایرس نو دا غي وجه هغه نه بیا څو شي
وګونو باندې سره شي دا غي کس خبري اوریدل نه غواړي نه خو کوي چې دا आवाज وو دا आवाज په بدلږي وایي سره چې आवाज په بدلږي بیا که ته مخه ته رااله نو سترګې اړي کته ورته نشي الله رب العالمین اول زړه ذکر کا بیا وخت ذکر کا بیا سترګې ذکر کړ او زړه او دماغ کې هر طرف نه سوچ او فکر راځي وګونو ته आवाज هر طرف نه راځي نو دا مهر چې دام دار طرف نه مکمل سیل کېدل دي او سترګې چې هغه خو صرف مخامخ لیدل کولی شي شاته لیدل نه شي کولی هغه د پر الله د پردې ذکر وکړي چې بسترګې پردې راشي وګونو باندې مهر پزړه باندې مهر او سترګو باندې پردې د حق نه محرومه ولهم عذاب عظیم دي د پاره لوی عذاب ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين او بعضی د خلقنا رسول دي چې وايي مونږ ایمان راوړل په الله باندې او پر ورځ آخرت حالانکه نه دي مؤمنان ایمان پکې نشته دا اوس منافقانو ذکر شوی منافق سره نبی صلی الله علیه وسلم ډیر عجیب مثال ول ذکر کړی د مثال داسې د هغه بيزي ده چې خپل شهوت د پاره کله د بيزو یو کنډک سره کیږي او کله بل کنډک سره خپل شهوت د پاره او بل حدیث کې راځي چې ناکار په خلکو کې هغه څوک دی چې دای سره ملاو شو په یو مخسره دلته ملاو شو په بل مخسره یو مخې دی نه مثال دې داسې وو یو دریاب درې ملګری دی یو مخې ته دریاب راغی دا یو ملګری د خوې ځای کې انکار وکړو زه به مړ شم خو زه دې دریاب ته خپکوم نه زه مخکې نه بلو یلکه د دینه بغیر کې دی نشي مونږ منزل ته نشو رسېدلی په دې دریاب باندې به ورته ریدل غواړي نو منزل ته به رسو نو هغه روان شو لامبو یې وکړله او پورې ووته دا درېم پاتې شو درېم ته اوس دا دي ده چې کوم کس وي زه نه ځم دریاب ته خپل کوم نه هغه ته خپې نه کې غوره ډېر خطرناکې اوبه دي او ډېر زیات تباه او نقبه شي او نقصان دی او ډوب شي هلته هغه بل ورته اواز کوي لکه زه رالمه زه راووتم نو توم راوتی شي کنه توم زما په شان انسان زما لا تخفي دي سترګې توم راتلی دا چاینا والا نه چاینا والا یو متل دی چاینا والا هغه وی چې دنیا کې یو کس یو کار کولی شي دا دلیل دی چې تیم کولی شي ځکه هغه انسان دی توم انسان یو کس پایلټ دی نو هغه انسان دی هغه چې کولی شي تیم کولی شي خو څنګه چې هغه له تربیت پکارو هغه کړه دې کتهو کې تیم کولی شي برحال هغه ته وی دا پوری چې کوم وته دی او ته وی راځه زه پوری راوتم هیڅ مسله نشته دلته دی وته مزه اخر کې دا غزه تر راغلی چیرې دی وته دی او خو مزید وګراو خو کې ټول فائدې دي او دې خورڅنه محروم شه زو ورزمه به دریاب ته شه چې نیمه تر رسیدلې ده نو زړه کې دا راغله چیرې دا خو ډېر زیات دي نو کله وای چیرې واپس کېږم هغه شاته کاسو ته واپس شوره مخکې مزه ډوب بشي مخکې په نورم ډونګای کېږي ابل وته دور راغلی بس لګ لار له اوس راورسه دی اوس پریشانی چیرې مخکې لاړ شم ورستو لاړ شم دی کې او چپرا شي او بس چپای کی دا منافق دی دا مینس کې چولار دی حیران پریشان مخکې لاړ شم ورستو لاړ شم دا منافق ا چې پوری وته هغه مؤمن دی دا چې په دې غاړه اړو درې د چې دی وګو ته خپل کوم نه دا کافر د پوی د پاره نه څنګه چې تاسو دریاب کې څه کسان وې او څو دریاب ته دانګ نه تاسو ته وایي یو کس وی هغه څنګه ور سره خته چې تاسو مولا مسله کړی چې څنګه حرام ده او ته څنګه خرڅه او ته هغه څنګه کوم ځای کې حرام وي مولا مسله کړی پکې نه مولا مسله کې ویل چې سمسره حرام ده هغه ته څنګه جوړه کړی بهرحال دا یو ډېر ښه مثال دی دې ته سوچ پکار دی
کوم کس چې هغه یره د سخت به تیر کم تکلیفونه به تیر کم والله به جنت راکړي او ډیر نعمتونه به راکړي راځه ور لوشه په دې دریاب باندې ورځه دا سخت او تکلیفونه تیروا او اخر کې مزيدي جنت په الله راکړي کافر وای چې مال به دغه مزید او چې د مزید خېدي زسل ځان په وبو باندې ور د کوم او تکلیف ته ځان ورزوم هغه څه پته لګي چې او خو مزید شته او کنيشته بس دغه مزید لري هغه ارسل د بعد منافق سره کله وای چیرې او داغه ځای مزید په کار دي کله وای نه صرف دنیا د تشته نه په دې شک کې پروت دی نو هغه دغه حال شي نه د دنیا شي نه د آخرت شي نو په دنیا کې ډوب شو لار دنیا نوم په دنیا کې ټولو کې پریشان انسان او ټولو کې غټ عذاب په آخرت کې د منافق انسان الله رب العالمین دی اول ما بیا تاسو ټول د منافقت نه بچو ساتي زمونه سنونه دی الله د منافقت نه بچو ساتي اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم